زه دا ګڼم چې دې وخت کې چې دا کم صورتحال په ایران او د اسرائیل طرف جوړ دی په هغې باندې یو دوه خبرې کول ضروري دي. زه دا ګڼم چې دا کم جارحیت اسرائیل کړی دی او کم طریقې سره چې هغوی په د ایران باندې بې جوازه حمله کړې ده، نو د دې چې څومره مذمت وکړی شي نو کم دی. او موږ دا ګڼو چې پکار دی چې څومره مسلمانان ملکونه دي چې هغوی پکار دی چې راپاسي او په دې کې یو کردار ادا کړي چې امن راشي او دا جنگ چې دی چې دا روکو کړی شي. په دې کې عالمي طاقتونو ته موږ دا درخواست دی چې هغوی دې دا کردار ادا کړي چې امن دې راولي او د اسرائیلي جارحیت چې دی دا دې روکو کړی شي. زمونږ نوی تنظیم جوړ شوی دی، دې نه مخکې چې زمونږ کم تنظیم و ډېر ښه کار یې کړی، ډېر ښه طریقې سره هغوی خپل کارکردګي سرته رسولې. زمونږ امدا تمه ده چې د نوی تنظیم نه چې دوی به یو خپل ښه کردار به ادا کوي به او انشاءالله چې کوم طریقې سره دوی روان دي نو زما دا تمه ده چې د دې به یو ښه اثر چې دی هغه راوځي به. چونکې د جون میاشت ده او په دې کې د ټولو کې اهم شی بجټ وي. وفاقي بجټ هم پیش شو. زه دا ګڼم چې په هغې کې د عوامو لپاره څه نشته، عوامو باندې بوج اچول لپاره خو شته خو د عوامو لپاره ریلیف نشته. یو خو وفاقي بجټ کې چې کم طریقې سره د ملازمینو لپاره که هغه لږ ډېر اضافه شوې ده هغه موږ دا ګڼو چې ډېره کمه ده او دا پکار چې دا دې نه کافي زیاته شوې وي. دویم په دې موږ پوه نه شو اوسه پورې چې دا وفاقي حکومت ملک کم طرف ته بوتله غواړي. یو طرف ته وایي چې یاره قرضې ډېرې زیاتې دي او پکار دا ده چې موږ خرچې کمې کړو. بل خواته چې دی نو د حکومت د چلولو خرچه چې ده هغه دې ځل 18% یې سیوا کړه. وفاقي وزیر خزانه چې دی په خپل پریس کانفرنس کې وویل چې موږ قرضې اخلو لګیا وو او په قرضو باندې دا حکومت چلو. نو بیا خو پکار دا دی چې تاسو خپل خرچې راکمې کړې وي. د صدر هاوس خرچه، د وزیر اعظم هاوس خرچه پکار چې دې کې کمې راغلې وي چې خلکو ته ښکاره شوي وي چې یاره حکومت ته دا احساس دی چې په خلکو باندې بوج دی. ټیک ده، د دې وخت سره دفاعي بجټ سیوا کولو ضرورت و ځکه چې دا کم حالات انډیا سره جوړو نو هغه خو ټیک ده خو دا باقي خرچې خو کمېدی شوې که نه. یو طرف ته موږ دا وورو چې وایي یوټیلیټي سټور ختمو د هغې ملازمین وباسو او بل خواته چې ګورو نو صدر هاوس خرچې هم سیوا شوې او د وزیر اعظم هاوس خرچې هم سیوا شوې. نو دغې نه پته نه لګي چې دا کم طرف ته دوی دا شی بوتله غواړي. بل دې کې چې دی د صوبایي بجټ هم راغی. که موږ وګورو نو د صوبایي بجټ باندې موږ اوسه پورې دغه نه شو چې دا صوبایي حکومت موجود هم دی او که نه. په دې تېر یو میاشت کې زما خیال 6 لوی د کرپشن سکینډلز وروتل. هغه پارټي چې چا دا وی چې موږ د اعتصاب په نوم باندې راغلي وو او موږ چې دی د کرپشن خلاف یو، زما خیال دی هغوی چې څومره کرپشن عام کړو نو بل چا داسې دغه نه دی کړی. نن که اپوینټمنټ کیږي په هغې کې پیسې اخیستلې کیږي، که ټرانسفر کیږي نو هغې کې صرف پیسې اخیستلې کیږي نه، وخت مقرر کیږي چې د 6 میاشتو لپاره دا ریټ دی، 6 میاشتې چې پوره شي نو بیا به ګورې بیا دوباره به راسره بیا خبره کوې. نو دا حل خو موږ چې ته دې نه مخکې دا نه ولیدله چې دا کم صورتحال نن جوړ شوی دی. دغه شانتې په دې سولرو کې چې دا کومه ګپله راووتله د 1.4 اربه روپو نه زیاته پای کې دغه راووتله ګپله راووتله. د کوهستان کې چې دا کوم سکینډل راووتلو دغه شانتې دې نه علاوه نور چې کوم داسې
دغه دي رز تر ورځه روزانه په بنیاد باندې مختلف سکینډلز روزي لګیا دي او عجیبه خبره دا ده چې په بجټ کې دوی وایي چې یاره مونږ بهتر حکمرانۍ لپاره چې دی هغې کې هم دې ځل مونږ پیسې ایښي دي په بجټ کې چې هغه مونږ بهتر کو بی بهتر حکمرانی چې دا هغه تاسو په کرپشن باندې کابو راولی هغې لپاره یو روپۍ تاسو ته ایښودلو ضرورت نشته کرپشن باندې تاسو کابو راولی د هغې فرق په ټولو خلکو ته محسوس شي خو هغه شی دغه نشته بل که وګورو نو د زمیندار سره که هغه د وفاقي بجټ دی او که هغه صوبایي بجټ دی دواړو زمیندار سره ډېر زیات زیاتې وکړو نوې نوې ټیکسونه ولګېدل نوې دغه وشو او هسې زمیندار چې دی هغه دا کال دونه د فصلونو اډو بالکل نرخونه نشته خرچې سیوا شوي دي او د هغې باندې چې نور ټیکسونه مو چې ولګي نو دا به نور هم زمیندار ته نقصان رسوي موږ دغه ګڼو چې دا بجټ چې دی دا بالکل عوامي بجټ نه دی که هغه وفاقي بجټ دی او که هغه صوبایي بجټ دی بلکې موږ دا ګڼو چې دا په عوامو باندې بوج دی د صوبایي بجټ خو هغه اعداد و شمار هم چې دی هغه هم څه پرې موږ نه پوهېږو یو طرف ته وایي چې ما سره دومره پیسې دي چې زه وفاق له قرضه ورکولی شم او بل خواته چې بیا کینی نو وایي چې یاره 900 اربه قرضه مې اخیستې ده نو څه دغې باندې هغوی دغه باندې موږ نه پوهېږو چې کوم طرف ته دا شی بوتله غواړي موږ دا ګڼو چې دې وخت سره صوبې کې د امن او امان هم صورتحال رس تر ورځه خرابېږي لګیا دی او د حکومتي ریټ نومې شی چې دی هغه نشته که دغه دی پولیس دی نو هغوی د خپل مرضۍ لپاره او د خپل یو ریټ جوړولو لپاره خو لګیا دي او خپل دغه کوي خو د حکومت ریټ یا د سرکار ریټ یا د قانون یا د غریب یا د یو داسې کس چې د هغه شریف کس چې دی د هغه لپاره قانون چې دی هغه حرکت کې نه راځي او صرف دوی چې دی د خپلو پیسو جوړولو او د خپلو دغه لپاره چې دی لګیا دي او یو سلسله شروع کړې ده یو پولیس سټیټ غوندې جوړ کړی دی موږ دا ګڼو چې دې طریقې سره دا حکومت نشي چلیدی دې نه ناکام ترین حکومت چې دی هغه دې نه مخکې چېرته نه تیر شوی او دا به اوس تاسو ورځ تر ورځه ګورئ چې نوې نوې نورې خبرې به هم راوځي او نوې نوې سکینډلز به راوځي او دا سلسله چې ده زه دا ګڼم چې په دې کې ټولو کې زیات نقصان چې دی هغه پښتنو ته او زموږ صوبې ته راورسېد زه اخره کې د محمد عالم رور یو ځل بیا مشکور یم د هغوی د خاندان ډېر زیات مشکور یم بازو یونین کونسل کې مونږ ته لږه ډېره که موقع میلاو شوې ده نو زما خیال هر ځای کې څه نه څه خپل کارکردګي او خپل خدمت مونږ خیلی شو اوس هم چې ستاسو دلته چې راتلو دا پول باندې چې راوړېدو دا پول هم چې دی دا د قومي وطن پارټۍ د مرکر د هغوی د کارکنانو یو نښه ده تاسو لپاره دغه شانتې دلته بجلي چې شوه نور داسې کم دغه چې دي روډونه دي دغه دي دا ټول د قومي وطن پارټۍ دغه دی دا خبرې دي چې دا پکار چې موږ خلکو ته ورسو او خلک په دې خبرې باندې پوه کړو چې د خیبر پښتونخوا ترقي چې ده هغه د قومي وطن پارټۍ سره تړلې ده د هغې نه علاوه بل هېڅوک چې دی هغه د دې ضمانت نشي ورکولی زه یو ځل بیا ستاسو هم ډېر زیات مشکور یم په دې ګرمۍ کې راتلو ستاسو هم ټولو ډېر زیات مشکور یم ما ته پته د زمیندارۍ ورځې هم دي او دې ورځو کې ډېر دغه دی خو ځکه مونږ دا مختصر پریس کانفرنس هم ځکه کېښودلو مونږ یې چېرې دا وخت داسې دی چې دی کې مونږ دغه وکړو خو چونکې محمد عالم رور او دوی دا کورنۍ داسې اهم کورنۍ وه او دوی داسې خلک دي چې په پولینګ سټیشن باندې ودرېدو والا خلک دي نو په دغې حوالې سره مونږ دا غوښتل چې دا چې څومره زر وشي دا شمولیت دغه وشي زه ستاسو هم ډېر زیات مشکور یم چې کوم ملګري دلته کې راغلي دي او د پریس ترونو هم ډېر زیات مشکور یم که څه کوېسچن کوئ نو